السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت موجود یم باب الجنت ټریول اینڈ ټورز ایجنسی کې. دا وخت موجود یم، زما سره اونر را سره دی اصغر علي. اب اورو چې د کله دا کاروبار شروع کړی دی، څونه وخت شو او د دې تجربات څه وایي. اول خوش آمدید وایو. دویمه دا راته ووایه چې څونه وخت شو چې تا دا کاروبار شروع کړی دی، خاص کر د دې ویزا اینڈ ټکټینګ ټریول ایجنسی چې کوم څونه پروسس کې تا روان شو. الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې جان صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ خواله راغلی او د خپلو فینس چې ستاسو کم دي د هغو سره موږ مخامخ کوئ. ټریول فیلډ کې خو زما ټوټل کم سے کم دغه 13-14 سال خو ګوډ او بیډ ایکسپیرینس دواړه په دې کې راځي. بعض اوقات داسې وشي چې موږ کم کسټمرو سره د ښېګړې په نیت څه کار وکړو نو هغه موږ ته وبال شي او بعض اوقات به کې داسې چې موږ د کسټمر نه پرافټ وکړو خو هغې کې هغه موږ ته دوام وکړي او مطلب هغه ګوډ ایکسپیرینس پکې راشي. نو موږ خو دلته په باب الجنت ټریول ټوریزم چې زموږ کوم اپس دی په دې کې موږ د ټیکټونو د ویزو دا اپس خو ستا دی، خو زما د دې ناظرینو سره دا شیر کړي چې دا اپس ستا په کوم ځای کې دی؟ اپس خو زموږ مین دیر بازار چې کم دی دیر ټاون کې په دې کې د ډاکخانې ته مخامخ او ډي ایچ پوسټ اپس ته بالکل مخامخ. او موږ دلته د عمرو پیکیجز هم ورکو او څومره د سعودي عرب ازادي ویزې، د دوبۍ، د عمان، د قطر، د دې موږ ازادي ویزې ورکو. د کمپنیانو ویزې چونکې د کمپنیانو مسلې زیاتې نو دغې وجې نه موږ نه کوو. کمپنیانو هلته بیا مسلې دا چې اکثر اګریمنټ هغسې نه چلیږي که نه، نو هغو دغې وجې نه موږ د کمپنیانو د ویزو کار نه کوو. او نور اکثر زموږ د دیر یا داسې څوک ملګری اشنا څوک لاړ شي هلته د کار مسله ورته وي نو بیا الحمدلله ملګري شته دی نو داسې منډه ترړه و کم چې زموږ د خیر ښېګړې کار وي نو هغه پکې کوو. او دلته هم چې کم زموږ نن سبا کم ایشوز دي د دوبۍ حوالې سره، په هغې به زه لږ خبره وکړم. دوبۍ نن سبا خلک د هغې ځای نه کمې ویزې د عربي چې کم د کور ویزې خصوصي هغه ویزې را لیږي نو بیا هغې کې دلته چې کم هغو هلته نه اپوینټمنټ راوالي هغې کې ټایم ډېر زیات د کور چې کوم هغه سایق خاص او هغه شیزونه یې که نه نو هغه کې ایشوز یې د عمر او دغه نه د عمر خو سایق خاص 55 60 ساله پورې کېږي ویزه لګي. د 60 سال نه چې بر شي هغې ته بیا ویزه نه لګي. خو نن سبا د دوبۍ ایشوز دا دي چې هلته څوک ویزه راوباسي نو هغه دلته اپوینټمنټ ډېر زیات لیټ نو چې کم زموږ کتونکي دي هغو ته موږ وایو چې څوک خپل اپوینټمنټ رامخکې کول غواړي نو زموږ سره رابطه کوي، موږ به له نیغ په نیغه ستاسو سره نیغ په نیغه بالکل. او چې کم کس نن دا خبره ګورئ ناظرینو، دا خبره داسې کومه موږ وکړه تنظیم دا نیغ په نیغه ځکه وایو چې نیغ په نیغه راځئ، خپل وخت مه ضایع کوئ. بالکل خپل ټایم ضایع کول نه بهتره دا ده چې راشي او موږ بالکل موږ دلته شکر دی موږ خپل کسټمر که زموږ د کاونټر کسټمر یو که عام لاروی کسټمر نو هغه چې راشي موږ اول ښه ګایډ کوو. او کم چې فری دي سي کم سیزي لکه د نن سبا پولیس کلیرنس او دا منډې ترړین دا وله موږ شکر دی فری وهو د دغې ته موږ پیسې نه اخلو. چې کم کار باندې پیسې زموږ نه نه ځي نو د هغې به بالکل موږ پیسې نه اخلو. ښه دا راته ووایه اکثر په دې فیلډ کې مطلب چې یاره بوکسي ډېره زیاته ده، خلک راشي پیکیجز والي هغه شانتې بیا دغه کېږي نه نو داسې څه ایکسپیرینس تاسو شوي دي چې یاره یا ستاسو د سایډ نه خو زه نه شم چې تاسو به کړي خو که ستاسو سره داسې مخکې نه شوي او هغه بیا مطلب زم بیا وایم که زه کسټمر یم چې دا تا کړل ځکه چې په فرنټ ته یې بالکل نه هغه سټارټ کې چې ما کله سټارټ واخیستو 2019 کې نو موږ چې کله د عمرې کار شروع کړو نو په هغې وخت کې موږ د عمرې کار د بټخیل یو پارټي و د هغې سره به کوو. نو زما اولنی کم کسټمر چې هغه موږ ولیږل نو هغو ته چې کم ډسټنس یې ما ته ویلی نو ما هغو ته ووایو چې مطلب 800 ډسټنس یا 850 میټر نو هغو چې بیا هلته لاړه ما سره کانټیکټ وکړو چې یاره زما د حرم شریف نه د حرم شریف نه او د 0 پوینټ نو هغو ما سره کانټیکټ وکړو چې یاره دا ډسټنس سیوا دی که نه نو هغه بیا ما ته دغه ایکسپیرینس په اولنۍ عمره کې وشو چې کار به په خپله کوو. نو اوس زموږ شکر الحمدلله ډایرکټ کار دی. نو زموږ چې کم کسټمر لاړ شي زموږ سره تللي دي نو هغو ته موږ دا وایو چې تاسو لاړئ که ډسټنس تاسو وایئ چې یاره مطلب دا ځای لرې دی نو ما ته کانټیکټ کوئ زه به تاسو ته هوټل چینج کوم برای راست ما ته وایي زه به ته هوټل چینج کوم. که تاسو بیا هم نه وئ مطمئن نو ځان له هوټل ګورئ هغه نیسئ موږ به ته پیمنټ کوو. وایم د عمرو زموږ دلته زیات خلک دا خواهش لري چې یاره زه لاړ شم ډېر ټایم تېر کړم میاشت 2-3 نو د 3 میاشتو پورې موږ د عمرې ویزه لګو
چې څوک وایي چې یاره زه د 2 میاشتو نه ډېر ټایم تېرول غواړم هم به ورته موږ عمره لګو که صرف ټیکټ کول غواړي او عمره هغه هم وله ورکوو که یو سړی وایي چې یاره زه د 3 ورځو پیکیج غواړم هم وله ورکوو چې څه قسم څوک وایي کله اوس د 3 میاشتو عمره خلک غواړي نو د هغې چې وایي چې زه 3 میاشتې پورې سټی پکې کوم نو د هغې مونږ کم سے کم دغه 60 نه واله 70,000 روپو پورې چارج کوو که بیا یو سړی وایي ټیکټ که نه صرف ټیکټ خو کم سے کم 1,50,000 1,60,000 پورې نن سبا ریټونه چلیږي نو موږ خپل کسټمر له اوپن هینډ ورکوو موږ وایي چې تاسو زموږ نه د عمرې ریټ واخلئ که زموږ ریټ کم و زموږ نه وکئ که ټیکټ ریټ زموږ کم و زموږ نه وکئ که د بل چا ښی هغې نه وکئ مطلب کمپټیشن دی چې کم دی کې بالکل او موږ ورته ښه دغه سروسز درکولی شي بالکل بالکل نو موږ ورته د پیکیجز زموږ د عمرې چې څه قسم څوک غواړي هغسې ورکوو د څو بجټه پورې د ناظرینو سره خپل نمبر هم شیر کړه چې په سکرین باندې ستا نمبر راشي ټیک ده نمبر خو زموږ 0341 8959 دا زموږ د موبایل نمبر او د واتس اپ نمبر دی څوک رابطه کول غواړي بل د عمرې په حوالې سره تاسو چې مطلب پیکیج وایي چې 100 روپو پورې دی نو موږ دام کسټمر ته وایي چې تاسو راته خپل بجټ کې دی چې تاسو د 100 روپو پورې پیکیج غواړئ موږ به د هغې پورې کوو ځکه چې هلته تاسو ته پته ده ټایم تاسو تېر کړی دی که نه مختلف هوټلې دي د کیټګري وایز هغه هوټلي که نه 1 سټار 2 سټار 3 سټار عام رهایش هم پکې هغه ډیپند کوي بالکل چې دا چا څومره بجټ یې موږ ته د هغې مطابق هم بهرحال ناظرینو د اصغر علي وینا دا ده چې یاره کم سے کم که تاسو ځان مطمئنه کول غواړئ زموږ نه ریټ والئ که ټیکټ یي که عمره یي د هغې پیکیجز یي مختلف او بیا تاسو هغه کمپیر کوئ د نورو سره که تاسو ته بیا هم د دې ځای نه کم دغه دا کېږي نو هلته نه والئ که نه ادروایز که څوک بهر یي که څوک هر ځای کې تاسو سره نمبر شیر کو بیا به موږ ستاسو سره نمبر په دې د فیسبوک زموږ چې کوم ټي وي چینل دی هغې به دا تاسو سره چلیږي نو بهرحال د دې سره بیا دغه وکړئ اخرنۍ زه یوه خبره پکې دا کوم زه بار کوم زموږ چې څومره د دیر کسټمر دی زه دوی ته دا خواست کوم چې تاسو اول کوشش وکړئ چې په خپل دیر کې کار وکړئ که هغه زما نه که د بل نه که د بل نه خو لکه خپل دیر کې کار کوئ ځکه چې ښکته کله دیو کار وکړي نو بیا هغې کې ایشوز ډېري د دیر دای چې دا د کور کلي خبرې نو که یو سړی په عمره مونږ ولیږو یا یې بل ایجنسۍ والا ولیږي دا د دیري نو که بیا ورته څه ایشوز نو ډایرکټ په ټلیفون هم حل کېدی شي په میسج هم حل کېدی شي بعض اوقات دلته کسټمر راشي یاره ما په بټخیله کې ویزا اخیستې یا مې په پېښور کې اخیستې ده یا مې یو سړي له پیسې ورکړي دي او خبره مې ورسره کړې ده چې مطلب تا به زه سعودي ته بوځم اوسه پورې نو نه مې پیسې واپس کوي او نه مې کار کوي مطلب په دیر کې به دغه ایشوز د ده دا دی اکو بکو مجنګوئ او جی او بالکل ټیک ټاک دلته خپل لوکل دغه دا کوو چې لوکل یو بل پیژنئ دلته شپه ورځ زموږ د یو بل سره سترګې لګي هغه زموږ څوک دوکم نشي کولی دا باب الجنت ټریول اینډ ټورز چې کوم دی دا په دیر ښار کې چې کوم پوسټ آفیس دی او دیر ډي ایچ کیو هسپتال دی بالکل پوسټ آفیس ته مخامخ په روډ سایډ باندې دی اصغر علي مالک دی او دلته د هغې خپل آفیس دی نو دلته تاسو راتلی شئ دلته تاسو په موبایل باندې د دیو نه ټایم هم اخیستی شئ اپوینټمنټ ورته نه شو ویلی بهرحال دا ستاسو خپل یو ځای دی خپل ځای کېږي او راځئ شاید چې د دې تاسو یو ځل ایکسپیرینس وکړئ د نورو نه به ستاسو سره دلته ډېر زیات رعایت به وي او سکون او دغه به مو خپل میزبان ته ورکړئ اجازه ته د نوي پروګرام سره بیا یو ځل بیا حاضرېږو الله حافظ